بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. مولانا صاحب مناسبت کتاب الایمان سره واضح ہے اگر لفظ من الایمان وغیرہ او شرح د ترجمه الباب مخکې راشویم دوران روان ده مخکې راشوي ده هغه حدیث باب حلاوه الايمان دا اخیری جمله سوا ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان هغه کېدو چې ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. تو صرف دومره ذهن کې واچوا چې غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د انعقاد د ترجمه الباب نصر امام بخاری د ترجمه الباب ولرا او بعض حضرات په اسلام کې د مناسبت شریم نه ولې نشته مناسبت په مخکې سره مذکور دی تاسو خیالو نو ما ویلو چې دوه قسمه خصلتونه دي یو هغه خصلت چې هغه عمل شعبه د ایمان ده هغه امتثال شعبه د ایمان ده او یو هغه سیدونه چې هغه نه تجنب شعبه د ایمان ده ورا من الدين الفرار من الفتن د فتنونه تجنب شعبه د ایمان وا او تلتسوي چې تجنب د کفر د اسبابونه تجنب د کفر د اسبابنا او تجنب د کفرنا دا شعبه د ایمان ده دا هغه شعبه ذکر کوي امام بخاری هغه امور ذکر کوي چې هغه نه تجنب وکي او دې سره په ایمان کې کمال لري کوم متصل بي شعب امام بخاری را شروع کړی نو یو خو رد کوي په مرجعه ځکه مرجعه وایي چې معاصي نقصان او ضرر نه رسوي امام بخاری چې بعد معاصی مفتی کفر ته رسیږي او ایمان سلب کوي او بعد معاصی هغه کفر ته نه رسیږي او نقصان په ایمان کې راوړي نو رات په مرجع او شو او دیم او مقدري خبره کوا امام بخاری د ترغیب ورکړي د خبره اذا هغه تجربه نوزان ساتي چې کوم مبذل الكفر دی او بالعد شعب الايمان کې شي دا خبره معد شعب الايمان دري خبر د توضیح کوم هغه حصر د 5 ولا صرف هغه ثبوتي سره موږ لګول د روان دي چې بیا خبره روانه ده چې کوم ثبوتي وي هغه څلورمه خبره پکې ذکر کوم او چې کوم سلبي وي څلورمه پکې نه ذکر کوم په دغه کې عد شعب الايمان کې مخکې ثبوتي دا سلبي د عبرت کې په مرجع او باندې او دریم خبره ترغیب ورکړي د تجنب د هغه اسبابونه چې کوم اسباب مفضي الى الكفر دي من كره ان يعود دا من الايمان دا يلقى يا دا يعود سره متعلق نه دا خبر دا من كره ده من اغسو الى غفر لك عود الى الكفر مكروه او شنيعي فتاس طريقه شنيعي لك اور کې غرزدل کې ورته شنيعي نو دا من الايمان شعبه من الايمان دا یو شعبه د ایمان او سوال کوم مولانا سے کہ مبتدا او خبر په مابین کې مطابقت را نه لري مبتدا ذات سے من کرے ذات او من الايمان نه مراد شعبه ده نو ته حمل د شعبې په دا څنګه کې حمل د شعبې په ذات باندې کې شعبه خو یو وسط وي یو متعلق د ایمان دی د دې حمل تسي په ذات باندې ټیک چې وسط په ذات باندې حمل کیږي وسط کله کله په ذات باندې حمل کیږي دا غیر حمل بیا مون توجیهات کو زید العدل قدرت مناسبت نشتا مناسبت تا چې من کرے ذات دی نو مبتدا ذات شو او خبر شعبه من الايمان نو د ذات شخص د ذات سمن کرے او د توحید ایمان خپل نن څه مناسبت دی ور خبر چې کله محمولی په مبتدا باندې نو مناسبت قوي غواړي مناسبت نشتا نو ناکر دې مناسبت سره درې دي کراهت من کرها کراهت
من کریها دا کراهت د من کریها په لږ چې کوم کراهت او تنفر پروت دی دا یو شعبه ده او دغه کراهت واقعي شعبه ده کومه شعبه چې تجنب د هغې نه ایمان دی کومه شعبه سلبیه شعبه نو ځکه امام بخاري رحمت الله علیه د کراهت مفصل کړ ولې دا هغه سوال به نه کې چې حمل د صرف ورته قضا کړل هغه سوال مه کوه هغې کې به تقدیرات مونږ راوباسو شعبة من الإيمان مختلف وسط نه دی مناسبت نشته د مبتدا او د خبر په منځ کې نو د تمنا مخکې کراهت مقدر کړ کراهت یعنې شناعت ده هغه چا چې د په زړه کې د کفر شناعت وي دا شعبة من الإيمان په ته بیا را باندې زور سوال وکړي چې دا خو مینې تبعیضه شو نو پته ولګي چې ایمان مرکب دی اجزا لري هر مرکب ذو اجزا یزيد وینقص نو هغې نه جوابونه کړي دي إذا في حديث كلا فزمن نشتري الإمام بخاري بالترجمة الباب الأول هذا اللفظ هذا من فما بعده حجة ثانية أو تعد كشيما نزل بدلت إيمان شعبة أو بعض شعبة من الإيمان الإيمان مراد بكامل إيمان وعلى مدين أو إسلام جسد سبيل فيه من ثلاثة ختم شو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث شعبة بن الحجاج قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدیث مغري ولا سند دی وګوره سند دی وګورئ چې د امام بخاري په طریقه باندې پوه شي حلاوه الايمان کې چې کوم سند د امام بخاري استاد محمد بن مصنع دلته استاد سليمان بن حرب ویږي په خبره الته استاد محمد بن مصنع دلته سليمان بن حرب الته محمد بن مصنع استاد عبد الوهاب الثقفي او دلته کې سليمان استاد شعبه شو الته عبد الرحمن عبد الوهاب الثقفي استاد ايوب سختياني او دلته کې شعبه استاد څوک دی قتاده شو او حتى ايوب استاذ ابو قلابه ده او ده قتاده بالذات انس نقل کوي وګوره صحابي التم یو دلتم او لاندې انس حدیث شهرت اورته ده ظاهر کې امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ تکرار کو دغه تکرار کوي د فرض استنباط احکام دا یو حدیث یو ده مثلا مستنبط کیږي نو الته ذکر کوي نو دوباره حدیث بل باب کې بل مثلا مستنبط کیږي الته ذکر کوي نو درې بار دا حدیث نبل دی کې بل مثلا مستنبط کیږي الته ذکر کوي نو دا کو تکرار کوي دې نه خو ګرځار نشي کولای دې تکرار نه کوي دا پر استنباط د مسائل او حدیث دا حقیقت کې موږ ګورو نو پر تکرار کې یو مضبوطه پیدا شوه اشاره دې تر چې حدیث کو مشهور د انس نه دی ولاندې شهرت طرف ته دی الته د انس دا شاګرد دي دا ور الته د امام بخاري او د انس کې څو واسطه دي وګوره یو ابن مصنع یو عبد الوهاب الثقفي وا ایوب درې او ابو قلابه سرور نو التا امام بخاري او د انس د صحابي په منځ کې سرور واسطه دي د تدریجي سليمان بن حرب یو شعبه وا او قتاده درې نو دا حدیث عالی هم د په نسبت داغي نو دی یو ځای کې بلی وایي هغه بیا د خندا باندې تکړه وی دا حدیث نه راوړو دلته کې وی زما عادت دا نه دي د خپل کتاب کې تکرار وکما وی زما عادت دا دي په خپل کتاب کې تکرار نه کومه نو یو حدیث ورته نيش کړه نقل کړو بل د شل ځای راوړو بل د لس ځای راوړو بل د پنځه ځای راوړو رسنګ تکرار نه دی امام بخاري ټیک وایي چې تکرار من كل وجه نه دی ټیک دی حدیث هغه دی دلته حدیث اخر دی متن ومقل کله متن الفاظ کې وفرق راولي نو دې سره تکرار ختم شو او کله دا شو چې متن ومغه دی صحابه جدا دي او کله متن هغه صحابي نه دی لاندې سند جدا دي نو دې کې قاعده حاصل شوه ور تاسیس او تاکید کې فرق دی تاسیس څه ته ویل کېږي یو لفظ دوباره راوړي وهم دا تکرار کیږي او په حقیقت کې غرض د مورد جدا وي تاکید او تاسیس باندې پوهیږي تاسیس څه ته ویل کېږي چې بعینه یو لفظ معاد او مقرر کې او تاسیس څه ته ویل کېږي چې ظاهر کې تاسو تکرار محسوسيږي او په حقیقت کې یو فائدہ جديده ورکړي څه یو فائدہ جديده ورکړي او هغه څه اشاره شهرت حدیث ته چې انس سلام حدیث مشهور دی ثلاث نور ذکر من تفصيل برور ویل دی ثلاث خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان يصوف من أحب من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فهما من مثلاث قلوب ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومجد عبدنا مراد أو مقابل لحرنا لمراد يوم أحب عبدا أحب المرأة يوصل سر محبة ولا قال الفتو أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أو تتلفظ جارا عبدان نو عبد دلتا مقابل لحر نري فقريني ده اقا رواية سرة مكتير المرأة لي عبد خلاصة من فيه العبدية
ورپسې او بیا سړي من حب عبدا لا يحب من يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله كما يكره من يلقى في النار. او ما کې تشبيه ولې نبی عليه السلام ورکړه ځکه چې عود الى الكفر سبب مفزيه د نار دی. ما ویلو مې دې نه څه معلومه شوه تشبيه د معقول د محسوس سره او کله کله متکلم فصیح بلیغ کارم دادی چې د معقول تشبيه د محسوس سره ورکوي د پاره د ایقاع د شي په نفس کې محسوس خو ته ګورې هغه د نفس کې واقع دی نو چې دا معقول هم په شان د محسوس تا په نفس کې واقع شي. کوم خطیب چې په خپله خطبه کې امثله ورکوي د محسوساتو د هغه تقریر ګوره ډېر مؤثري په نسبت د نورو هغه خلک چې هغوی په خپله خطبه کې تمثیلات او امثله نه ورکوي او تشبیهات نه ورکوي. مخکې لاړ شوه نو ګوره بعد ان انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار. يعود في الكفر دوه قسمه دی دا دلته نوې نکته درته ویم. عود فی الکفر دوه قسمه دی یو خدا چې سړی ایمان پرېږدي او کافر شي عود فی الکفر دا ایمان پرېښود سړی کافر شو. او د عود فی الکفر بل څه شی دی هغه اسباب اختیارول چې مفضي کفر ته دي هغه اسباب اختیارول چې مفضي کفر ته وي نو چې یو اسباب سره اختیار کې مفضي کفر ته نو دا اسباب رو 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 سړی کفر ته رسوي نو دواړه معنی یې کوه. لومبي سره چې سړی داسې عمل وکړي چې سړی کافر شي تو ایمان مکمل فوت شو. او دویم سره چې هغه اسباب اختیار کړي چې هغه مفضي کفر ته وي کمال د ایمان فوت کېږي. مخکې لاړ شوه باب التفاضل تفاضل یا تفاضل اهل الايمان في الاعمال. تفاضل د اهل ایمان په اعمالو کې مناسبت د کتاب الایمان سره اوضح من الشمس ته اهل ایمان او غرض امام بخاری معلوم کا غرض یې څه دی رد په مرجئه وکړي او په معتزله او په خوارج وکړي ټول دې خو په دې فرق او باطله ردونه کوي او دا رد فایده لري ولې رد چې کوي نو په استدلال سره کوي نو استادین کې غدري واقع شي دا دوی د خراب عقیدې نه وبچي نو رد کوي په مرجئه او باندې هم او رد کوي په معتزله او په خوارج باندې هم په معتزله او په څه باندې رد کوي معتزله په مرجئه پتا کړه په مرجئه اول رد کوي هغه معاصی ضرر نه رسوي او امام بخاری دا دلته به ثابت کړي چې معاصی دومره ضرر رسوي چې سړی جهنم ته رسوي. دا یو شو. او په معتزله او په خوارج رد داسې شو چې هغوی وایي چې کوم سړی مرتکب د کبیرې ایمان نه خارج شو خوارج وایي کافر دی او معتزله وایي چې دی په یو مرتبه کې دی بین المنزلتین خو د دواړو په نس مؤبد فی جهنم دی. دا ذهن کې واچوه د دواړو په نس مؤبد فی جهنم دی. بس اوس کوم سړی چې اعمالو کې کوتاهي وکړي یا کوم سړی معاصي وکړي د اهل سنت والجماعت عقیده داره چې دی کافر کېږي نه او فاسق شو او حکم د فاسق باندې د اهل سنت والجماعت سره چې دی به جهنم کې او خدای خدای رحم دې دا خبره خدای پر رحم کوي د قانون نه بالاتر نه کولی شي الله رحم کوي قانون نه بالاتر کولی شي له حدیث به تاخير حدیث به تاخير ما لپاره دی ور دې سره ټول ستای حالات ختمي حدیث به تاخير کې نبی رسول الله هغه کوم تکړه چې فرمایي د قیامت پر ورځ باندې یو کم سل دفتر به د ګناه یو دفتر به د نیکو او دا ګناهونه به درانه شي او نه کې به سپکی شي او دې دوزخ روان کې اعلان کوشي نو الله به یو واپس وکا دې یو نیکی پاتې راغ ورته یو بطاقه بوله الله ورکی ها دا واخذ او کړه رب ما هذه البطاقه في هذه السجل او یو کم سل دفتر دی او یو را خور کې زمکه اسمانونو ته ډکیږي دا ټول کاغذ څه شي دی بلا ظلم اليوم بلا یو دې پاتې خامخا ته دي بچي کې کنه بچي کې خود ظلم نه کوي شي دې پاتې نو چې هغه واپس وروړي او هغه پټه پرچا هغه فقط کې په حسنات فکری کې فتن چابړي ته وایي تل یو جانب ته وایي نو حسنات به درانه شي په نسبت د سیئات نو حکم د جنت شو اوس پټه کاغذ څه شي دی نو نبی رسول الله فرمایي چې هغه الله ذکر ولا ذکر الله اکبر. او سوال کوا چې دې پټي چاپړي سره پرچې سره ارسب لاړل وزن دومره ثقيل شو چې هغه ګناهونه ټول ور باندې سپک شو دا دومره دا سوال راځي کنه چې دا ذکر الله ټول خلق کوي په یو ځل ذکر الله ته وا ویلا دې پار دا
ولې بس خدای پرچه ده او د دنیا ګناهونه د دې مقابله نشي کولی بلکې ایمان یو د خدای نه ذکر الله او ذکر الله اکبر خبره خلاصه کړو نصوص سره کوو دومره نصوص چې راغلي سخت وعیدات چې راغلي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر لا يزدان بنيته يزدي وهو مؤمن او له دا کارو جزاء جهنم خزي في الدنيا ولو في الاخره عذاب عظيم دي سره کوو نو بلا نصوص دي نو دا یا یو شو زم مثال درته اصلي چې یو کم سل وجه او ګرځیدل چې سو پیدا کم چې هل له توبه یو ملا څه ورته چاو یا تورغه زما توبه ته یو کم سل موجه نه توبه ده کوم د بیخ دیو د دوزخ کې بکرو یو کم سل وجه ته توبه پسې ګرځي تور چته چې تاسو ور کورګه چې تمام د اپو پتاو کا اگر یې څه ته نه ماته بیا تاسو کو څه به کوم چې پلان کې کې یو ملا د خسرې دی هغه چې څو کم ور دي مړ خدای دې بقا اره خسرې دی 10 روپیا جیب کې چې ورته بخي پیسې هغه چې روان شو یا زما هغه راته چې ته وي چې خدای دې معاف کړي لا نه دې رسېدې نه ملار نه دې خوا مړ شو چې ساتي وزي نو ملائک د عذاب رالل او اصلي وجلي او ملائک د رحمت رالل هغه ویل نه 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 الله توبه درو ان ده توبه ولي کاغه مولا فتور کې چې خدای ته بخي به وسکو الله سجلو کو سو توبه سي الله دې زمکه توی تبع دي لري شا ابل توی قرب نستيشا چې کوم تروان دي رحم والا مولا وکړو کې 300 دینا ما چې کچو کو نو هغه چې کوم توبه والا زمکه تا اقرب بشبرين وخاطر څومره نږدې وخاطر یو لې رحمت والا دې ساتي وګ سلي وجلي دې دل تمام شو او د رحمت فرښتې دی وباسي دې سره وځه بس نور د دنیا نصوص دي لکه نه د دنیا نصوص یو درود شریف ویلې دی او بخلې بل حدیث کې راځي د نبی عليه السلام یو امتی فضائل درود کې غالبا مولانا زکریا سے کوم لیکي د پیغمبر هم امتی دوزخ ته روان کړي انتبه آدم علیه السلام چې دی هغه د کجوري د پاڼې په شان تشنې جامې او आवाज وو کې نبی عليه السلام ته یا محمد صلی الله علیه وسلم تا امتی جنت دوزخ ته روان کړي هغه نو سې دی خپل تک سفارش لپاره رسول الله مبارک متعال نبی عليه السلام وای او درګه تور کې د مخلوقي کې پاتې ده نو دا ما کوم د لستوري نه به یو نیکی او واسه ابو ورتم اجازه دوباره درته دا څه شی دی څه کې ته ولا نو کا یو وزن ورته وکي نو نیکی درانه شو ګونه سپکا شو مخکې د دوزخ اعلان او د جنت اعلان څه کې د پیغمبر دا پاتره سوا دا درود شریف کې دا مایلي اوس ګورئ چې دین اوسه ته ګورئ ذکر کوو درود شریف پای سره مرجع او مذهب دې مضبوط شو باته مرجع او من خواو چې نقصان نه رسي معاص دي نه دې ته ګورئ او من خواو چې طاعات څخه خاص پیدا نه ورکړي څه دا څه یو طاعت منذ روزه زکات هغه فائدې ښکار نه چې پټه پر چلا مولانا صاحب د دې ټول یو جواب ته حکم چې استاد دې خبره ختم شي ادا یو قانون بالرحم د باری تعالی یو قانون بالرحم د باری تعالی زمون په وطن کې یو تعالی مثال درکوم لکه څنګه چې د نبی رسول الله ورکړي مثال درکوم زمون په وطن کې یو سړی قتل کی نو کې خلال شي جاجلا قاضي لا ناغا چې پانسه حکم کی چې احکام کې عمل کوي نو هغه اپیلو کی بلې محکمې ته شیشن وته وای نو شیشن وای چې دا کیس نه د خارج کو تا خطر کړی سبب پاتې هغه نه پس اپیلو کی په هائی کورټ کې هائی کورټ مرته خارج کی چې قاتل ته گواهان برابر دي بیا سپریم کورټ ستري محکمې ته اپیلو کی اي مرته مسترد کی ضرور محکمې په د فیصلو کې چې د پارتي ورکه هغه نه پس صدر ته یو درخواست دي هغه ته رحم درخواست وي سب قانون کې دي چې صدر ته درخواست دار رحم درخواست او د صدر خوخه د کې بي دلیل خوشی کوي او کې نه خوشی کوي قانون صدر پاکستان د اختیار ورکړي چې مونږ خو پانسي کو او ګټي مفتو کې بخیلت وجلې دي او ته چې ما معاف کو بالکل اس اعتراض نشته په صدر پاکستان هغه قانون د اختیار ورکړي د پاکستان قانون کې دا پیراګراف شته کاجولا چې صدر بقي پیله دلیل نه بخیر یو قانون شو یو د صدر خپل اختیارات شو نو یو قانون د چې د امون کوم ځای کې وایو چې په دې ګناه مؤاخذه ده د دې نه کې ثواب دی او یو ګناه کم زیاته چې دوزخ ته بزي او که برابر شو اعراف ته بزي او کذا 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 دا د چا سره تعلق لري مولانا
د قانون سره نظام سره اصول سره او چې دا کوم دی چې په وړه ګناه وي دا په مخه دی خبرو بخیر الی الجنه برو بخیر الی الجنه دا څه دی مولانا صاحب دا رحم د باری تعالی صدر پاکستان له اختیار شته الله له اختیار نشته اعتراض به نشته چې بقي بالکل باطل شي خدا فیصله یو کړی دا یو فیصله کړی دا ادا چې رحم کوم بے قانون بے توبه بخما خو کفر او شرک کې دا کار نه کوي ایک رحم نه کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دا چې دا توبه سره ده نو بیا خو اعتراض واردی چې شرکم په توبه بخلی کوي کله چې یغفر ما دون ذلك لمن يشاء مراد کوم مغفرت چې مقرون توبه سره هغه مغفرت ده نو شرک په توبه بخلی ولې چې توبه واسه شرک نه بخلی د ټول کافرانو مشرکین توبه وایي مسلمانان دي نو که یغفر ما دون ذلك لمن يشاء نبي التوبه عليه نو بیا سوال راځي چې لا یغفر ان يشرك به ولې او که یغفر ما دون ذلك نه مراد به توبه عليه نو بیا مې اعتراض دي به توبه څنګه بس ګورو ما اعتراض ته کېفا ان الله لا يغفر ان يشرك به شرك نبخم ويغفر ما دون ذلك ما دون داغين د دنیا کبائر او صغائر ټول پکراله لفظ زماده پر د عموم دي نو سوال وارث چې دا توبه سره اخلي او کبه توبه نه اخلي کبه توبه نه اخلي نو څنګه دونه ګناهونه يغفر ما دون ذلك به توبه څنګه بخي نو مخکې کې به توبه صغائر بخو کبائر نه بخي او که توبه سره ونه شرک څخه مستثنا کوي نو ما جواب وکړو چې د آیت تعلق چا سره دی قانون سره نه دی وای چا سره دی رحم سره دی ان الله لا يغفر ان يشرك به دي توبه لگاوا چې به توبه شرک نه بخي ويغفر ما دون ذلك او د شرک نه لاندې ټول بخي او قانون سره نه بلکې چا سره رحم سره ولقرینه بلمن يشاء رالا قرینه بلمن يشاء رالا نو په دې ساده ټول نصوص نه تعارف مکمل ختم شو دا څه قاعده شو په کوم ځای راځي او تاسو چې سوال وکړي مولا صاحب دلته خدا په کوټي خبره وبخلې او کله په تقریر کې مې نو دا ټکی وایا چې خلک غلط فهمه کې مبتلا نشي اصله چې د ذکر فضیلت و او حدیث به تعقیل او چې په ذکر الله اکبر او بس یو د ذکر قوم ناجیه نو خلک په بیا ګوري د ګناهونو عاجزي او د نور نه کونه به خلک منشي ولکه ګوري دا حدیث د الله پر رحم محمود دی الله چې رحم کوي نو دا څه کولی شي نور قانون ګوري دا څنګه د پریشان دي دا ورته خامخا حاصل د مسلې څه شو مولانا صاحب تاسو شو ته ولې مسلې لا چې کوم اهل السنت والجماعت عقیده څه شو چې کوم سړی مرتکب د کبیره شو دی فاسق شو او د فاسق حکم څه دی چې په مؤبد او مخلد په جهنم کې نه دی په دوزخ کې وی بیا بل لو باسي دا قانون رحمت منځو باسو دا خو زموږ مسلک شو مرجئه سوی هغه فسق اس ضرر نه رسي ایمان پکې دوزخ ته نه دی لا يدور دوزخ بالکل بنځي او معتزله خوارج سوی چې فاسق په دوزخ ته دی خو مؤبدا په جهنم کې پروت دی نو امام بخاری په دواړو کې قرات کوي تفاضل اهل الايمان في الاعمال تفاضل د اهل ایمان په اعمالو کې بچا اعمال ډیر اعلی دي نه پني غو جنت تزي ورس او کله چا اعمال بیکار دي خراب دي نو دی مؤمن دی خو افضل مؤمن نه دی فاسق دی دوزخ ته بزي نورت په مرجئ اوراغه او بیا بر دوزخ نوزي تو بیو کال پسودی تو بیو رس پسودی تو بشل کال پسودی تو بزر کال پسودی تو بیو عرب کال پسودی اوزی بفاسق دارت په معتزله او په خوارج شو خلاص شو خبره نو امام بخاری دلته په دوالو په قرات کوي هم څه کوي اعمال د وجه نه په ایمان کې تفاضل قائل دی دا خو زمانه ور سره اعمال د وجه نه په ایمان کې تفاضل راځي په نفس تصدیق کې ناراضي لما جګړه سره په نفس تصدیق کې را مخکلال کا وبه قال حدثنا اسماعیل ګوره تاسو ته ما یو نقطه ویلې و ما وی چې د امام بخاری پر رواتو کې مبحث نه کوو چې دا ثقه دی او غیر ثقه دی ولې ټول ثقات دي او مې دې کې بعض راویان د کمزوري دي او چا کې د علماء اختلاف دي یا قرا شیخ بدر توي منهم اسماعیل یو چې دا نن کومراغه اسماعیل دا د امام مالک رحمت الله علیه قریه دی او د دې مشهور دی په اسماعیل ابن ابي اويس باندې اختلف المحدثون في ضعفه ووثاقته سو ورته قوي سو ورته ضعيف وای امام بخاری په دې ثقه دی د استاد دی
ذکر یې نقل کوي او نور بعض علما ورته ضعیف وایي لکه یحیی ابن سعید قطان غوندې سړی ابن حبان غوندې محدث یحیی ابن سعید قطان ابن حبان غوندې محدثین هغوی ورته ضعیفان وایي ضعیف ورته وایي او امام بخاري په نسبت باندې ثقه دی قال حدثني مالك مراتنا مالك ابن انس دی د ماما دی امام د مذهب مالك امام دار الهجره عن عمرو بن يحيى المازني دیریږي بار بار ثقه راوي دي دا نقل کوي يحيى مازني دی ولا دوار تابعين شو عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم سعد بن مالك نمدي بنو خضر قبيله داغي منسوب دي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار داخل وجه اهل جنت جنت ودخول اول قيد لغوا سياق او سباق بقرينه دا يدخل اهل الجنه الجنه ودخول اول واهل النار النار قرى اهل جنت نسوق مراد دي اغا مطيعين متقيان صالحين يدخول اول جنت راضي او د اهل النار نعام کم کافرانو لم وردي او فاسقانو لم وردي اهل النار مراد څوک شو هغه کسان چې مستحق د نار دي یا مؤبدا یا مؤقتا اهل النار نزو مراد شو چې مستحقین د نار دي یا مؤبدا چې کافران مشرکان دي یا مؤقتا چې فسق فجر النار ولې تعویل وکړي اهل النار نه اهل جنت نمی دخول د جنت اولی مسلمانان کاملین واقع او اهل جنت نعام کو فقرین سیاق د حدیث ترا سیاق د حدیث سبب معلوم شي ثم يقول بابس او دغه نقطه دا عجیب خبره ده اهل الجنه اذا خلق د جنت فلا مستحق دي اهل د شي مستحق شي اهل ما لار نم اقلم ذ مستحق کې هغه خپل نسب ورورث ذ مستحق کې دا میراث کوي اهل ستویل کېږي مستحق د شي ته وایي اهل چې څنګه په معنا د آل مستعمل دی دارنګه اهل په معنا چا مستعمل دی د مستحق نو دې کې اشاره دې تر چې دا د خپل عمل د وجنا او چې فضل د باری او سره مرګري کې دا مستحقین د جنت دي او دا نور مستحقین د نار دي د خپل عمل سیئه د وجنا ثم يقول دا کوم کې يدخلوا دا په محشر کې میدان د حشر کې ثم يقول الله جب الله وجاتا فرشتو تا اخرجوا روبا سے من اغسو قال في قلبه جو بدر داغه کې مثقال حبه من خردل من ایمان مثقال یو مصطلح پیمانه دا دلته دغه مصطلح پیمانه نه مراد دلته ما یسقلو مراد دونواله پښتو کې معنا څه کو درونواله چې کوم شي درونی وزن لري نو موږ وزن سره معنا کو روبا سے اغسو کان فی قلبی کی بدل داغه کې مثقال حبه ثقل درونواله د دانه د شلشم من ایمان دا مثقال د ایمان یا دا حبه د ایمان دواړه ویل شي دا ثقل درونواله د ایمان یا دا حبه د ایمان چې معمولی غوندي ایمان پکې وي وباسه نور عمل نشتا نه منستا جوارح باندې سمل نه لري جوارح باندې سمل نه لري او نه بلا خو عمل کړی دی زړه کې پټې نه غوندې معمولی غوندې نیکی وي امو باسه پټې غوندې نیکی دا په ځکه کې دغه نه کیسه دی لیکي الله غوړي عمل استقا پرون تیر شو امام بخاری رحمت الله علیه پرون په حدیث کې ذکر وکړ پرون په کې ډیر واسطه تما وکړ چې ان للقلب اعمالا ان للقلب گناه مشتا کبر حسد بغض او نیکی مشتا حب مع احد لله حب مع احد لله یا بعد وقت عزم منولی مراتب القصد 5 حاجة ذكروا فخاطر فيليه فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ وقد وقع معزم فغناكم دي وعزم فشاكره فنكو یو سړي قصو کړه دې خبرې په لکه قصو کې چاته رونه وي چې د پاسم او تکبیر ولر ځان رسوما او ناګانه هارت اٹیک راغی مړ شو اجرو شو ثواب شو نو د چیسینګ دا باندې چې زړه کې صرف ایمان پروت دی پرون تفصیل ما ویل دی ښا چې زړه لپاره اعمال شته اعمال د قلب ورته ویل کېږي اخرج روبا سیبر هغه قال چې په قلب بدل کې مثقال حبه دروان اذا حبه من خردل د خردل شام من ایمان بیان د مثقال یا بیان د حبه دون پټې نه غوندم
لك حدیث کی کلام کوم نو بیا واپس راځم فیخرجون یا فیخرجون منها دی بودیا او دی وکلی چې منها ردی جهنم نا قد اسودوا تور شوی بای تک تور بای او بزی فیلقون دی باغردول کی فی نهر الحیاء فنهر د حیا کې یا نهر د حیات کې دواړه دي ها په یو روایت کې حیات کې په بل روایت کې څه دي حیا باران توی د حیا خپل معنا څه دي باران ته حیا وي او حیات کو جن ته ویل کېږي دواړه معنی دي حیات چې څنګه خپل معنا ده هغه ته ویل کېږي او حیا باران ته ویل کېږي فی نهر الحیا نهر د حیا اضافه د مسبب سبب ته شوی دی حیا باران سبب د نهر وی الله به یو مخصوص قسم باران او کې دا باران د وجه نه یو نهر کو بهږي نهر اضافه د مسبب سبب تا یا نهر الحیات حیات جن بیا اضافه د سبب مسبب ته دی دا نهر په فتحې د نون سره د نهر بنوي دا سبب د حیات ته شک مالکون دا شک چا دی لکه دا ابو سعید خدری دی کله یحیی عمرو ابن یحیی مازنی دی او کله هغه افطار دی ما امام مالک شک کړی دی پیام بوتو دی بدرغون شي او بټو کیږي لکه څنګه چې دانا پټو کیږي او مدیدار خشته راوځي یم بوتو درغون بشي درغونتیا دا چې څنګه مخې وجودونو هغه مخکولې بشي کما تنبت الحبه ما تا ګورا یو حبه ده یو حبه ده حبه هغه دانې ته وي چې خلک یې خوري او حبه تخمي دانې ته وي چې خلک یې په ځمکه کې کوي یو هغه دانه ده چې خلک یې خوري لوبیا چنا او یې خلک معده کې اولته جوړ کی او یو هغه دانه ده چې هغه صرف خلک په ځمکه کې د تخم د پاره کوي نو دې ته موږ سوایو حبه تخمي دانا څه ورته وایو دانا مو آیا تخمی دانا تخم د پاره چې خلق ساتي فیم بوتون بعد خلق غنم مخصوص کیری دا غوړه کینا دا بکرم دا اعلا تخم دی دا جوار اعلا تخم دی دا به کرم او دا به دغه کومنا قربانه کی دارو مچولی هغه دانی چې دی هغه جرند لنوړي مخکنه پکې دارو ګټ کړی وي فیم بوتون کما تم بوتون حبت تخمی دانا فی جانب السیل بجانب د سیلاب کې سیلاب راشي نو په دې غاړه تخمونه راغورځي تاسو کاری چې دا سیلاب کله کته شي نو هغه غاړې ټول خشته خشته راوټو کېږي مندل اخوان ورکړي او جانب السیل ځکه وایي چې هغې ته رطوبت رسېږي بعضې وخت کې دانو ته چې اوبه ډېرې واچسخا شي او بعضې وخت کې دانو ته چې اوبه ډېرې نه رسېږي نو هم بېکاره غوندې زرغونی او چې کوم د دریاب په غاړه اوبه خو د پاسه بیږي نه خو رطوبت ته اوبه ورسېږي هغه ډېر مزېدار ډېرې اوبه هم تاوان او اوبه کموالی هم تاوان دې ته رطوبت روان دی مزیدار اعلا فی جانب السیل علم ترته نه ګوري خطاب ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته انها جلاحب تخرج روزي صفراء زیړه سوال کوا چې دانا خو نه روزي دا وزمه کې پراته تخرج نباته داغي نبات روزي زیړه ملتویه نیک خپل صاف باندې ټول مزیدار ښکاریږي تقرنګ بده دې خو تک تور دی په جهنم کې نو دې چې بار روزي نو خسته مزیدار حسین جسد والا به بهر روزي لږ سر بیا ځم اورګه د اخلاق کا قال وهب حدثنا عمرو دا د مالک متابع دی مالک متابع دی وهب ابن خالد قال وهب د مالک متابع دی قال حدثنا عمرو مالك اذا عمرنا نقل كوي نسلفز وي خردل من ايمان او ديك نقل كوي دا وهيب دا عمرنا عمر دا فلارنا فلار دا ابو سعيدنا اغا ربيع عليه السلامنا نسوي الحياة وي ورا او دا ايمان فزي خردل من خير وي ويجي په خبره یو سفرت لي مالک شک کړي دي چې حیات او که حیات ته او د مالک دی بل مرګري وهيب د عمر په شاګردانو کې وهيب د عمر په شاګردانو کې شک نه کوي لفظ د حیات بالیقین وای یو فرق شو غیر مالک خردل من ایمان وای او وهيب خردل من خیر وای ویږي په خبره اوس د مولانا څخه راشه اوس سر ته بلار شو دلته به سمالم کو یو اعتراض په منقضان راولو ادا چې خبر حب حبه خردل من ایمان معلومیږي دا چې ایمان راکوټ زیادت هم لري او نقصان هم لري په ایمان اطلاق د حبه د خردل او په نو معلومیږي دا چې ایمان کوچنی وي دا بعد انسان ایمان د خردل عمر دی نو راکوټ شو کنه او د دینه سمالومیږي چې دا چا ایمان بغټي دا درسته دا ته معلوم کوا إذا جاء خردل عمره شو سياق نمالو جاء بدينا زيادة نو الإيمان يزيد وينقص
ظاهر کې دا مستدل شو لیکن مونږ وایو چې د ایمان نه دی مراد څه مراد دی عمل ایمان نه څه مراد دی چې عمل د جوارح هم وي عمل د قلب هم وي دلته عمل د قلب ترې نه مراد دی په دلیل د روایت ثانیه سره قرض من خیر لفظ راغی دلته د ایمان نه مراد نفس ایمان په معنا د تصدیق نه مراد دا تعارض راځي دواړو حدیثونو د دواړو کلامونو په منځ کې د ایمان نه مراد څه شو یا به خیر عمل ته مراد او چې څنګه د جوارح لپاره اعمال دي كذلك دا څنګه د قلوب لپاره اعمال تا نو مراد ته خیر او عمل د قلب دي او په اعمالو کې موږ د زیادت او د نقصان قایل یو یو نقطه پرونه بیا درته وایم مولانا صاحب په اعمالو کې د جوارح او اعمالو کې په اعتبار د مقدار موږ د زیادت او د نقصان قایل ویږي او چې د زړه فعل دی هغه کې بیا موږ د قایل د زیادت او د نقصان یو او په کوم اعتبار پرونه ویل دي کې سره شدت او ضعف سره افعال د قلب بسيط دي دین کې واچوا افعال د قلب سني هر یو فعل ځان له بسيط ته فعل د قلب نو هغه کې زیادت او نقصان راځي خو په کوم اعتبار باندې شبده اعتبار د کې باندې څنګه دلته د چا محبت د رسول الله مبارک سره ډېر زیات دي دا باندې کنه او د چا محبت د رسول الله مبارک سره تاسو کم دي نو دغه د زړه عمل دی د محبت لیکن دې ته چې زیات او نقصان ویم په کم اعتبار ویم په کیف سره سمانا محبت قوی دی محبت شدید دی او محبت ناقص دی او محبت کمزور دی ضعیف او شدید قوی او ضعیف کامل او ناقص حق تعبیر به کوما نو دا په موږ چې کوم څو کوئی چې ایمان زیادت مراد شو ما او جدلته د ایمان نه څه مراد دی خیر په دلیل د رستو قول سره او اے مولانا سے بلا بل کتب بل تعبیر کې زبردست وې ما چې نه د خیر نه مراد ایمان دی په دلیل د روایت الکه دې ته تعارض نه کړي د درته ما تا ګور لګونه کته چې دلته کې د ایمان نسا خلما خیر عمل هغه کې ذاتي کمی راځي کیف نه هغه مقدار کې ذاتي کمی قائل دا زبردست وې ما د ترقیب وکړه لیکن کته چې دلته د خیر نه سوا خلا ایمان پر دلیل د روایت نو پریوات د مسلم کې راځي ادا چې ثم الله به او چې اخرجو او باسه سوف هغه سوف او باسه لم يعمل خيرا قط امو باسه نو کله د خیر د مراد ایمان اخلي نو بیا خو دخول د جنت د کفار را لم يعمل خيرا قط اخره کې وسوي چې هغه مو باسه لم يعمل خيرا قط نو کته د خیر نه مراد ایمان اخلي بیا زمانہ کومه لم يعمل خيرا قط هغه څوک چې ایمان پکې نه امو باسه نو قاعده کلیه دې ما تشوا نو دیو جنا د ایمان نه خیر اخلم خدا خیر نه ایمان نشم غشته دغه دغه روایت په مسلم کې د تفسیر را روایت دغه روایت او کې دا چې الله پاک او باسي او باسه هغه څوک لم يعمل خيرا قط لم يعمل خيرا قط نو دیو جنا مقایو چې دلته ایمان نه خیر هغه اخلو چې هغه ورسره ولګي هغه جمله ثانیه چې دې پسې هغه ورسره ولګي او کله چې خیر نه مراد ایمان اخلي بیا نه لګيږي کوئی څه په خبره مخکې لاوشه اوس مولانا صاحب راشد دلته کې رد راغی په خوارج باندې لاول مرجئه مخکا رد په مرجئه او راغی ولې دا مؤمن عاصی دوزخ ته تللی دا مؤمن عاصی د اعمال نیت دوزخ کې پروت دی معاصی ضرر رسوي او طاعات فائدہ رسوي ولې دا د کوټې طاعت د زړه دی بیا د جهنم نه وباسي معصیت ضرر رسوي ولې دخول اولی د نار راغی او طاعات فائدہ رسي دخول ثانوي د جنت راغې د زله په پټه نه کې باندې او په معتزله او خوارج ورت شو ولې دا فساق اخر کې دوزخ نوځي کې نوځي هغه کوئی فساق په مؤبدین او دائمین فی جهنم به دواړه ډلې وي نو باغی هم رد شو او په مرجئه او باندې رد شو او د امام بخاری ترجمه الباب انتبال شو تفاضل اهل الايمان في الاعمال امام بخاری تنیع نه معلومیږي وی مدعی سستو گواچوس او اذا پحنا قرا د نکوم تو نه کوي او تفاضل د اهل ایمان فی الايمان نا تفاضل د اهل ایمان په چا کې په اعمالو کې د چا عمل ډیر اعلی د دخول ولید جنت راغی
چا عمل کمزوري د دخول دا نبی برازي نیم بخاری د احناف ورته نه کوم تفاضل د اهل ایمان په چا کې اخلمه په اعمالو کې او تبعنا تفاضل د اهل ایمان په ایمان کې دی د چې ایمان پټې نه د رستو به دوزخ نه وځي او چې ایمان ډېر دی نه مخ کې وځي او نه کومه په اعمال قید وروړي او تبع کوي نو دا باغ نه تاسو کو نو د مخ کې لال شوا حدیث ډېرې مسلې وځي ها یو مسله سعودي ډېر خلک وي چې هغه به جنت ته دخول اول راځي شو دیم به هغه خلک فساق او کافران هغه ته اهل النار ویل کېږي دخول د نار برازي او درې مڅ خبره ده د الله د حکم بغیر څوک هم دوزخ نه نشي وته بس شفاعت به د الله د حکم نه نشي بالکل نه کېږي خلق به الله ته رجوع کوي نو الله به وایي چې زو کا شفاعت ماته بدل قبلو به د الله نه د حکم نه سفارش هم نه کېږي الله به اخرجو دین هم بل معلومه چې د قلب دوباره اعمال شتا دین الله معلومیږي چې اطلاق په عمل د ایمان کېږي اطلاق په خیر او په عمل د چا کېږي د ایمان کېږي ولې ځکه د اعمال ټول متعلق او شعب د ایمان دي اطلاق ور باندې کېږي او دین څه معلومه شوه چې دوزخ اثر سره د اور والدي اوس هم چې اور کې کم شي اوس ولېږي نو ښکار شي تک تور شي که نه شي دا رنګې دوزخیان په جهنم کې تک تور به پراته وي الله دې مستعدي تور به پراته وي فاسقان هم ویلقون دین معلومه شوه چې دوزخ نه بار یو نهر دی هغې ته نهر الحیات وایي دا دوزخیان به هغې کې واچوي مزېدار به شي او بله څه معلومه شوه تشبیه د معقول د محسوس سره ځکه انبات خو په دانو کې راځي په انسان کې خو نه راځي دا تشبیه د معقول د محسوس سره بار بار نبی علیہ السلام مبارک ورکوي او بیا یوازې تشبیه نه تطبیق دا مثال د ممثل سره تطبیق دا مثال چا باندې ممثل دا کما تنبت الحبة فی جانب السیل سره توضیح د مثال درکوي زمخ خلال شوا محمد ابن عبید الله امام بخاری بلکې د ټولو استاد دی هغه استاد ابراهیم ابن سعد عن صالح ابن کیسان ابن شهاب الزهري ابو امامه ابن سهل ابن حنيف مشهور صحابي سهل ابن حنيف دا غزوير تابعي دا جلو تابعين ندي انه سمع ابا سعيد الخدري سعد بن مالك موي قال قوي افر ما الى كم بين فريح حال کې انا نائم ذو فذات يو حال کې جدو دوم رايت الناس ما خلق كل يعرضون عليه بما را پیش خلق را باندې پیش کېدل وعليهم بدي خلق قمص قميصون كما ده قميص دي من عباد القمص ما اغوا يبلغ السوديه الى سديان ثلاثه دوبله کمیسو دې سديانو تر رسیدل نه ټول بربندو ومن عباد الذي کمیس ما اغري دون ذلك جدين لاندې دي چا خېټه پورې چا کناټو پورې چا رکبته نه پورې تاسو مې ولیدل ها وعرض علي را پیش ربن عمر بن الخطاب را پیشو وعليه قميص بالقميص يجر ذا قدرا دوبره وګورئ چې په مکه راځي کېده قالو صحابه تاسو ما اول يا رسول الله دې خو قابل دي سو وستو قال الدين أولته الدين مفعول به ده أولته ده أو يا هي الدين وهي مبتدا ده أو دين ولا خبر كبير مرفوع كوا قص مولانا صاحب مناسبت دبار سره تفاضل د اهل ایمان او اعمالو کې ولې دا کمیس دین په شکل د جاولې ده د کمیس او دین ما ویلو چې دا د عقاید او د اعمال مرکب توی ولې دین ورته ولې وای لأن له جزاء دې لپاره جزاء شریعت ورته ولې وای دین ټول خبرې ما کړې دي دین ځکه وایي چې جزاء لري جزاء چې څنګه د ایمان دا دارنګ جزاء د اعمال دا حتی جزاء د مستحبات او د سنن هم دا ځکه دین ورته وای او چې وبال څنګه په حرام راځي په کفر شرک راځي دارنګ په مکروهات او تحریمیو باندې هم راځي نو دین عام دی دین سمجھو مشوا تفاضل په دین کې ثابت شو کنه شو دا به تفاضل په چا کې راغی په دین کې د عمر دین ډیر زیاتو نو تفاضل په دین تفاضل په اعمال شو رد راغی په مرجئ او باندې شابه رد په چا راغی په مرجئ او باندې چې ته معاصی ضرر نه رسي طالبات معصیت په دین کې نقصان راولي او رد راغی په معتزله او په خوارج باندې هم
ولې دا چا کمیس تر نامه پورې مکمل بربر دي تدریب د پورې اولی د نار راځي او بیا با کوم خوازي کمیس غوتنه څه کنه بیا برو جنت دي مخکې راځه او تراشه حدیث دا حدیث یو څو ضروري خبرې یو قانون د انبیاء وحیدا دغه ما تفصیل کړی دی دغه شک نشته بل دا يعرضون عليه وعليهم ومصر سوالك دا پیغمبر اعظم بعد خلق بربند لیدل او بربند تکتل همنه رسول الله مبارک بربند تسنګوري دغه چې چا کبي تر صدیانو پر خپل عریان نو موږ داغي متعدد جوابونه کو یو خدا چې دا بربند تکتل او نه قتل دا د دارو تکلیف سره تعلق لري او خوف والا دار کې دی خوف کې انسان د کمدار مشاهدت هغه دارو تکلیف نه لري خوف کې سړی مکلف نه دی تاسو کوئ خوف کې سړی مکلف نه دی یعنی د خوب لیدل چې د کمدار کې راځي هغه ته دارو تکلیف نه وای ها نه کې قتل جایز نمبر 2 سړی په ویخه مکلف دی په خوب کې مکلف نه دی قرآن سره کې واچو اگر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیداری خسر کې خود دي څه اندامونه معطل دي تر کې ودی وګودې تر کې ودی وګودې او کله وګم بیداری په خوب دا به راشي ان شاء الله سترګې ودري ودري پوز وددا قلو وددا زړه بیدار دي دی وجه ليله التعریف کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نور روخه او پتا وته هغه خلک دا سوال هم کوي چې دا زړه بیدار دي ليله التعریف کې موږ قضا شولې ورته پتا نه لګیلا نو موږ دا جواب کوو چې دا نور تاسو تعلق د زړه سره نه دي سترګو سره د سترګې خولي دي ان العين نائمه ان العين نائمه والقلب يقظان ترجودري او تنام اعينهم ولا ينام قلوبهم حدیث کې راځي نو یو خدا دو جواب مې وکړ یو په خوب کې د کمدار مشاهده کې یغه د کمدار وای دارو غیر التکلیف دارو تکلیف نه دی قتل جایز شو او دوی مې سوې چې خوب کې سړی مکلف نه دی دریم زده تاوي دا دوه خصا شارحین لیکلي او زره ته ویما زم دې کې خدای چې کمیس دې پورې نو کمیس سره خلک لاګ وای کنه وای څه به څه کمیس سره خلک زوي نو خالص دې کلام خلک وای کمیس ارتم را وګدي خو پرتګ ورته راځي جانګي ورته راځي لاګ ورته وای خو خامخې ورته وای نو دا په مرتبه د لاګ کې ساکت ته پر مرتبه د ستر د عورت کې سره ساکت دي صرف دې او خپل چې کمیس ته جا دونو دې پورو کې دي چې لګونه بوالي تاسو په الله نه کړي چې خلق اندام مخصوصه د رسول الله مبارک په خو کې نه څنګه به لکه دا جواب یا ضروري دا چې څنګه الله کې چې پیغمبر مبارک سره په خو کې د خلق مخصوص اندامونه وکړي امکان نه لري چې الله بداسي پیغمبر مبارک بسنګا د عمر او د او څو صحابه ته خو دي د عمر په پټ دي او چې کوم خلک ورته خو دي شو نو کې دي چې د صحابه وي او کې دي شي صحابه له اخر خلک کې دي بعض خلک په هغه زمانه کې منافقین مو کافرانه په کې تیر شوی دي او د ارجع عورت تکتل مناسب نه دي د پیغمبر چې په کو کې ورته الله کوي دا مخکې راځي یو خبره شو دیمه شوا دیم دا چې پیغمبر عرض د اعمال د عباد کېږي او عرض د اشخاص کېږي او عرض د ذنوب او د حسنات کېږي یو وګت حدیث د بخاری کې راځي وګت حدیث او غدا د نبی رسول الله فرمایي چې په داسې حال کې ما بین النائم او مستيقظ دا نوم او د بیدارۍ کې ما او الله ما اعمال او قول حتى اغه اعمال راتخل كم اعمال ترى درجات راضي ترمذي کې وګد حدیث ته بلکې هغه کې دا سره راځي رأيت ربي في احسن صوره رأيت ربي في احسن صوره وكل شكل من الله لله نمانه فيما يختصم الملأ الاعلى ما في الكفارات والدرجات كثير وګد حدیث ترمذي کې براشي نو نبی علیہ السلام ته الله د اعمال خود لري او پیغمبر علیہ السلام ته الله د عباد او اعمال خیر او نبی علیہ السلام ته رب العالمین بیا د اعمال او آثار خیر دا د پیغمبر خصوصیت او شان دی مخکې راشه تورذون علیه وعلیهم خمس چې د ستوي پورا دې راځي هغه دې نه یو بل خبره ما دي چې عمر کمیس راحکا جر الازار حرام دی جر الازار څه دی حدیث کې راځي ما دون الكعبين في النار ما دون الكعبين في النار او جر الازار حرام دي نو ما جواب وکړه چې دا جر الازار په کوم دار کې حرام دی وایا
په دارالتکلیف کې خو دارالتکلیف نه دی یو جواب او دویم جواب دا چې دا نفس کمیس نه دی دا دین دی په شکل د کمیس دی ولیده او دین خو چې څومره د پراخي شي نو خبره ده یو خو دارالتکلیف نو ده او دویم دا ذات ظاهر کې کمیس دی حقیقت کې دی دې باندې یو بل سوال راځي دې نه خو افضلیت د عمر په ټولو صحابه ولا حالانکه په دې خبره کې اجماع د اهل سنت والجماعه ده چې ابوبکر افضل الصحابه دی دې نه خو عمر فضیلت ثابت دی جواب دا دی دو جواب کوم یو جواب دا چې ممکن ده کوم خلک ورته او خو لري چې ابوبکر کوم خلک او خو لري چې ابوبکر په پکې نو او دې جواب څه دی یو نفس ایمان او عمل دی یو آثار د اعمال دی د حضرت عمر فاروق د اعمال بعض آثار داسې وو چې هغه د حضرت ابوبکر لکه کم فتوحات چې د عمر په زمانه کې شوي دي دا د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې نه دي شوي فتوحات اسلامیه او کم نظام د سلطنت او د امارت چې حضرت عمر فاروق وضع کړی دی کم نظام دا یو قسم نه دی وضع کړی تاسو پوښتنه په خبره دا مخکې د دې دا اوس د انګلند چې کوم وزیر اعظم دی دا مخکې کم یو ټونی پلیر او کم یو د ټونی پلیر ما خپل بیان کړی ما خپل کړی هغه په خپل پارلیمنت کې تقریر کاوه او د پارلیمنت تقریر کې هغه دا ویلي چې زما آیډیل عمر فاروق دی آیډیل پیژنې څه ته ویلي یعنی دا پسندیده شخصیت پسندیده شخصیت د اعتبار د کارنامه آیډیل عمر فاروق دی ولې د هغه د پولیس نظام هغه جوړ فوجي چاونه دا قائم کړی د ډاک نظام قائم کړی سفارتي نظام ټول هغه قائم کړی تنخواګانې مستقل ورکول هغه قائم کړی بیت المال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قائم حضرت ابوبکر زمانه کې هم د فعال نو د مکمل فعال او د بیت المال او د کوم ځمکې د بیت المال لپاره مختص د خپل یو نظام قائم او د اهل کتاب سره کوم د جزیه مقرر کړی وي او د هغه جزیو لپاره مستقل نظام دا موافق الفتاس خلق لګاو اهل کتاب له ډېر وی اهمیت ورکړ نو دا یو نظام وضع کړی دی مخکې شو نو ګور یا څه شو یا خدا دارو تکلیف نو او یا دا حضرت ابوبکر په خلکو کې نو لیدل شوی او یا مراد نه هغه آثار مراد د حکومت او د امارت او دا وایا چې دین په شکل د کمیس څنګه وی دین په شکل د کمیس ډېرې وجې دي لکه څنګه چې کمیس ساتر دی پرده پیدا کوي دین هم ساتر دی عیوب چې دین کې ادخلوا فی السلم کافه ورته داخل شي پر عیوبونه بخلاص دي کله خو چې بی دینه دی د دنیا په عیوبو کې بربندوب وغیرہ او بے حیاي کې ډور دی دین کې سړی د ډېر عیوبونه خلاص دي نمبر 1 څنګه کمیس سبب د زینت دی لباسکم څنګه دی لکه زینا وضو زینتکم عند كل مسجد چې کمیس سبب د زینت دینم سبب د زینت دا ول خو په دین کې دی چې دین دی او اسلام نو بیا څه دی ټول بربند ګرځي ټول بشک بشکل ګرځي ټول بغیر دا استنجاء بالحجر والمدر نه ګرځي په دې ګرځي ته هم دین چې جما دې په فورن غسل کاوه صفاوج سره بګرځي بل خبره چې دین کمیس څنګه دافع د قر او د حر دی یخنیم د فقې او ګرمیم د فقې دارنګ دین هم دافع دی د دنیا د عذابونو هم او د آخرت د عذابونو او یو بل درته وي چې کمیس محیط د پرستان دارنګ دین بام محیط ادخلوا فی السلم کافه نو چې څنګه دین ساتر او کمیس ساتر دی دین هم ساتر د عیوب دی د عورات دی او چې څنګه کمیس زینت دی دین هم سبب د زینت دی او چې څنګه کمیس دافع د قرحر دی د قرنګ دین هم دی د آفات او آلام او عذابونو او بل مسوي څنګه کمیس محیط په انسان دی د قرنګ دین محیط په انسان دی مکه راځه اوس دین مولانا سے ډېر زیات مسلې مناسبت د باب سره معلوم ډېر زیات مسلې دي یو مسله خو دې وته لکه ما راته وې چې په پیغمبر علیه السلام باندې عرض باندې عبادت الله یو داش او دیمه د معلومه شو تفاضل فی الاعمال او فی الدین بعد اصل امام بخاری رحمه الله رقم مرجئه باندې راغی دیم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فضیلت معلوم شو او څلورمه خبره هم معلومه شو چې یو انسان د حقوق کې په داسې حالت ولید چې حالت ظاهر کې د حرام حالت دی
حرام حالت نو دا د دې سړی دغه نه معلومیږي مذمت نه معلومیږي دا د فکر لکه کمیس راخلي کېده ورپسې نو دې نه مو ته چې خو دې خو په حرام حالت کې ورته دا حرام دي نه د خوب تعبیر داسې نه چې څنګه په ظاهر کې شي وي او سړی په دارو په خوب کې مکلف نه دی غیر مکلف دی او بل څه خبره د صحابو کې ارتوب هم معلوم شو ځکه د نبی رسول الله فورا تاسو کوي چې تعبیر څه دی په خپل تعبیرونه نه وستل نبی رسول الله تعبیر وکړ او بل یو ضروري نقطه معلومه شو چې اعراض د دې عالم اجساد لري په عالم مثال کې د دار عدم دار غیر دار التکلیف بل نوم دار مثال نو اعراض د دې عالم اجساد د عالم اجساد لري په کوم ځای کې په دار مثال کې الفدار ګور شکل دې کمیز شو قالوا كما اولته يا رسول الله قال الدين دوت وخت لا شوا او دا د حضرت عمر فاروق یو فضیلت جزئی دی ها دا ارجع یو خپل فضیلت دی فضیلت جزئی شو مخ لا شوا ومکه خبر ل بیا واپس زما ورته امام بخاری رحمت الله علیه سره جابته یو حسر پاک حمزه کې نشتا بیا غیله واپس زم هغه اشهر یا اهم یا اجناس عالیه ذکر شوی دی اثر نشته حیا پکې بل شعبه ده دیر څخه عد شعب د ایمان کوي یا شروع مکه پکې شعب سلبیه او تفاضل کې من کې ردونه او بیا سر لاله او دریم څه کې ترغیب د دې خاص ور کوي او په نمرت کې په مرجع او باندې چې حیا دا یو عمل دی شعبه د ایمان او په دې کې رد کې په چا باندې په احناف باندې وقید التبد الايمان په حدیث کې شتا من الايمان په حدیث کې شتا نو د بلاغي د جوابونو په کې د ایمان کامل اخلم او یاد الحیات جزء من الايمان ناخل ملکی داخل ما شعبة من الايمان په دلیل د مخکې روایت سره شعبة من الايمان اي شعبة عظيمة من الايمان بل رسول الله صلى الله عليه وسلم تصریح کړی دا د مخکې لار جواب جی عبداللہ ابن یوسف بیکندی از مشهور استاد دی بلکہ ټول صحاح استاد دی قال اخبرنا مالك بن انس مشهور امام دی ابن شهاب عن طالب بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن عمر دی النبي عليه السلام مرتين على رجل بيوصل الانصار يوصل وهو او دي سريه يعيدون نصيحته واخاه الرورطه في الحياء فحياته حیا کې وته نصیحت کو دی ورته مړه مې مثلا نشي کېناسته د دومره حیا مکه وکړ چې مې مثلا نشي کېناسته یو دی وته ډوړې نه کې خولې مې مجلس کې چې سره کېناسته دی نشي دومره حیا کې سمکه مذمومه ده فقال افرما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فريق دلرا فريلا فان الحياء من الايمان حیا د ایمان دا مخکې روایت ته ذکر شو شعبه من الايمان دا حیا معنا لغوي من ذکر کړو دا حیا معنا اصطلاحي من ذکر کړو او دا حیا دو تقسیمات من ذکر کړو تاسو یې دي نو فلا وعيده بس خبر خلاص ده صرف دومره ده ان الحياء من الايمان سوال کوا هغه چې دې منې کو د کوم حیا نه منې کو عرفنا هغه د کوم حیا نه منې کو چا به عرفي او پیغمبر علیه السلام کوئی ان الحياء من الايمان الذين منتم حیا غیبی شرعي یاد لري خبره لیکن جواب کوم کنه ما ویلو چې روح حیات دو قسمه ده ځینې محموده ده ځینې مذمومه ده ځینې محموده ده ځینې نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من يتفقهن في الدين عرفي حياء یا علیشت کی حیا کړي وا مقداد ته وی او عمار ته وی چې مال د مسجد په پوسو کې د نبی اسلام او بعض عرفي مذمومه ده بعض عرفي لکه نعم النساء ونساء الانصار او بعض محمود رعبي ته یا بدغه کې دیر نشو مرنا ازواجكن ان يستفيدوا في الماء ولو خاوندانو ته حکمونه وکي چې دان په بو پاکي په اني استحيهم ترمذي کې مخکې وي ترمذي کې مخکې وي مالته حیا راځي استجاب الماء کې تیر شوی نو بعد حیا محمود ده بعد حیا سره مضمون نو ممکن ده چې دې سړي کې ضرور منې کو د کوم حیا نه منې کو عرفي محموده ځکه نبی هم فرمایي چې الحیاء من الايمان درته خپل خبره او کوم د حافظ عینی لیکل ده چې په حیا عرفي کله مستلزمه ګرځي حیا شرعي لرا چاته کې عرفي حیا نه ګرځي شرعي
او چا کې چې حیا عرفي راځي نو هغه کې راځي حیا شرعي راځي څه خبره نو دا پرېږه دا خیر دی دا ډېر ډاډه کېدل ولې نه دي پکې نه دي خو من مطلب دی وروړي وایي په خبر نه دي کېنګا چې ته ناسي خبره ډېر نه کوي ضرورت ډېر خبر نو دا حیا عرفي دا پرېږه چې پکې وي دا مفزي کېږي حیا شرعي دا دا عام خلق نه صلی حیا کوي الله رسول نه بقامه حیا کوي ګناهونه بقامه ځان ساتي نور تفصیلات په حیات کې شی وي دي ورپسې شاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الله الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتم الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا قالوا ذلك حكمهم به دماءهم وأموالهم بحق كتابهم على الله. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ورما تاو تقوى رسول الله امام بخاری د کتاب په حالاتو کې ماوی د ابداد چې کړه بده اکتفا او پنس کتاب الله باندې لکه څنګه چې اکتفا کوي پنس حدیث الباب الحیاء من الايمان فحدیث اکتفا او قول النبي صلی الله علیه وسلم نو کله کله د اکتفا کوي یو نص د نصوص د قران لکه دلته راو دا خبره فرض طریقه ده یا واشو او دغه خبره مناسبت د کتاب الایمان سره سره او غرض امام بخاری رحمت الله علیه سره دا اهم خبره مناسبت داري فإن تابوا عن الكفر والشرك فإن تابوا عن الكفر والشرك نو چې سړی د کفر او شرک نه توبه وباسي د مؤمن شو نو تابو لفظ مستلزم ایمان لري تابو لفظ مستلزم ایمان لري فإن تابوا عن الكفر والشرك وآمنوا دا وسره لګوت نن د مناسبت د کتاب الایمان سره شو غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سره غرض یې سره بعض الثمرات د ایمان ذکر کوي مکملات د ایمان بعض الثمرات د ایمان ذکر کوي سموي مکملات د ایمان چې اقام الصلاه ته او ایتاء الزکات ته بعض مکملات او ثمرات د ایمان ذکر کوي بعض ته خطر ورته په مرجئه او راشي کې تصدق حتی درت مرجئه او راشي دا ثمرات مکمل د ایمان دي او کدا فوت شنو منقص د ایمان دي ایمان کې کوتاهی به پکې راشي نو یو بعض ثمرات او مکملات د ایمان ذکر کوي او ضمن بل په موجه او باندې راشي بعض تاسو غلط مناسبت د کتاب الایمان سره واضح شو لکه حیا چې مکمله وا ورته کې حیا وا د څنګه اقام الصلاه او اتو زکات مکمل دي او که حیا په اتفاق ترک للا نو نقصان په ایمان کې راځي نو که صلات او زکات ته ترک دا نقصان په ایمان کې راځي ها بین تاب او اقام الصلاه کله خلق توبه او تلقوا شرک ترغیب د ایمان ورکي او اقامت تر پابندۍ سره مونږ یو کنو اقام الصلاه معنا لغوي صلاه د صلات کې راځي ښه اقامت معنا او اتو الزکات زکات معنا لغوي اصطلاحي الذي فخلوا سبيل الله خوشي کې څه مطلب غیر الزم تعارض مکوي د عزت تعارض مکوي د مال په غنیمت په شکل کې تعارض مکوي دا مؤمن دی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي ورګ بری به اعتراض کوم پر سر لازم حدیث تاسو ته مستند کوي چې په ما وراو النهر کې به مسند جوړ کړي مسند ما وراو النهر خراساني علاقه اول من الف المسند اول من الف مسندا اذا پیغمبر رسول مسانید بکیوی اما وراء النهر کې اوس امام بخاری عمده دغه او هغه التنری مستند جوړ کړي هغه په مکه مکرمه او مدینه منوره کې جوړ کړي دي هم خراسانی دي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عماره ظاهر کې خدای ماجوب کې نسبت حرم ته خدا خطا دي حرمي منوم دي دا نسبت حرم ته دي خپل علم دي علم حرمي بن عماره قال او شخص قرابي ربيع بن الحجار عن واقل بن محمد قال سمعت ابي بهم تابعي دي او فلان تابعي دي محمد دي قال راغي فلان تابعي دي او دوه تابعيات دي ها او محشد يجري كان عبد الله بن محمد مسندي ابن عماره ابن ابي حفصه ورقصيل الشاه كم ذكري واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر فرم كده ها واقد دبلان محمد دي
دا محدم به د پلار نوم زید دی د زید د پلار نوم عبدالله ابن عمر دی قال سمعت ابي محمد دی دام تابعی دی يحدث عن ابن عمر دا غلط خپل لیکنه نقل کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال او فرمایي امرت ما ته حکم شوی ان اقاتل الناس خلق الجهاد حتى تر دې پورې یشهدوا چې خلک گواهی ورکړي خبره لا اله الا الله وان محمد رسول الله وګوره ما د تابون معنا د شرک د توبه استوا دغه حدیث دلیل شو امرت ان اقاتل الناس جهاد کو کافر سره کوي مشرک سره کوي جهاد کافر مشرک سره کوي اقاتل جهاد وکم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تابو معنا عبد الله بن عمر دا حدیث شرح کر دی دا آیت تفار ويقيم الصلاه اقام الصلاه سره لګي ويؤتى الزکات اتوا الزکات سره لګي پہلے حدا فعلوا ذلك اذا كانوا کی امام وای منظم کی زکات مور کوي نو بیا خلوا سبيله تمام ما وصل تکي اخلي بچ کا زمانہ دماءهم بين فله جهاد وسر نکو وینه حرام شوا مکی وینا مباح ومباح دمو اس محقون الدم شو مکی مباح الدم اسججو محقون بننسا وینه حرام شوا او اموال عصمه بچه په زمانه مالونه خپل مخکې مال ما په غنیمت کې وړو او زمان په غنیمت کې نه وړو الا بحق الاسلام دا مستثنا مفرغه ده مستثنا منه نشته الا بحق الاسلام مگر په حق دا اسلام باندې څه مطلب لم يعصم دماؤهم ومالهم بحق الاسلام په حق د اسلام کې مال او دم محفوظ ندي ولی کله چې مال کې خیانت وکړو جریمه به اخلم دا غلطه او کسو کې مرل نو قصاصا به وجنما او کزانی محسنو رجم ولا ورکو الا بحق الاسلام دا معنا لكن وایا لكن تجد اباح دمهم واموالهم بحق الاسلام ولكن يباح لفظ لا قوا يباح دمهم بحق الاسلام وحسابهم او كتبت قريب كلمه موي او منبم يجيبم او عبد الله بن ابي وي اغثر بسكم النبي سامو حساب باطنهم على الله حساب د باطن په الله دی مونږ په ظاهر ته ګورو احکام دنیوي او مونږ په اعتبار ظاهر باندې چلو او باطن الله ته پتا اگر چې نبی رسول الله تم الله کله کله باطن خو درې او رسول الله مبارک په باطن باندې فیصله نه کولا په ظاهر به کول ټول حکیم دی کړه عبد الله ابن ابي د سزا نه ورکړي د نفاق یو منافق له نفاق سزا نه ورکړي کله ورکړي وي باس جنجال به تر قیامت پورې جوړو خلکو بخل دشمن وجه الکه خو مسلمان دی نه منافق دی بادشاہ بم سړی وجه ولی منافق دی خلکو بم په خلکو باندې فتوی ورکول دا قتل او د کفر ولی منافق دی نو ګور د باطن پته محبت د رسول الله مبارک الله او کوي متخویل شي کولای کنه ماته څه پته لګي حساب باطنهم على الله سبح او دغه تا ګورم ظاهر تا ګورم او مولانا تبع الله باندې اعتراض یو مخه ها چې دا خو بیا وجوب په الله راغی جوابونه ما کړی دي ها هغه څه دی حساب باطن على الله چې الله دې یو شی متعلق وعده او خامخې وفا کوي مطابق په الزام سره کیږي یا حسابهم من الله على فمانا د من سره دی مولانا صاحب دا خو شرح او حدیث د ترجمه الباب د کې درا بشو اصول مقاصد لا او په حدیث کې اعتراض دی دیو نه دی ها یو اعتراض خدا دی دې نه خدا معلومه کې چې ترڅو کلمه شهادت نه ویلې او منځ روزه نه شروع کړ زکات او جهاد و سره حالانکه بل ځکه قران حکیم کې الله څه فرمایي قاتل المشركين ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كم دے لگا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب والمشركين بقي نشتا ايه بقي نشتا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اغینا خدا معلومی کی
چې جزیه ورکوي نو بیا هم د مباح الدم نه دی جزیه ورکوي نو هم به قتال ورسره نه کوي او دې کې د جزیې ذکر را نه دی دې کې خو یا به کلمه وایي او یا ټکر کوه یا به کلمه وایي یا سر قلم کوه دې کې خدا راځي نو علماء متعدد جوابونه کوي یو جواب دی چې دا محمول دی په ما قبل حکم د جزیه د نزول د حکم د جزیه هغه وخت باندې محمول دی چې د جزیه حکم نه راځي او بالکل دا ټیک ده ځکه د جزیه حکم ډېر وروسته راځي خبره جوړه او بعض علما وایي چې دلته لفظ د امرت ان اقاتل راغی امرت ان اقاتل نص قرآن هم دغسې وایي ټول یو شان جواب چې محمول چې په ما قبل د نزول د حکم د جزیه او یا دویم جواب دا چې امرت ان اقاتل نه مراد اعدام د کفر نه دی قتال نه مراد اعلاء د کلمت الله دا مراد څه دی لکه اعلاء د کلمت الله او اعلاء د کلمت الله چې په قتال په جنگ راځي دا رنګ په جزیه راځي یاد ساته علماء په اجماع ده چې مراد مقصد او د شارع دا اعدام د کفر نه دی اعلاء د کلمت الله یاد ساته مقصد اعدام د کفر نه دی که اعدام د کفر مقصد جدي راوړي که مقصد کفر مقصد اعدام د کفر او مصالحت ولیکي سورۃ براءت کې نه دي مصالحت ولیکي میثاق ولیکي معاهدي ولیکي او که مراد نه اعدام د کفر او جدي ولا خلی مقصد څه دی والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اعلاء كلمة الله اعلاء څه وایي غلبه د دین اسلام نو چې یو سړی مؤمن شو د داخل شو په اسلام کې مخالف شو او که یو سړی جزیه ورکوي د اسلام تغلب بیا ومانه ځان یې مغلوب وګڼه ځکه پیسې ورکوي جرمانه ورکوي نو حاصل څه شی شو حاصل دا چې امرت ان اقاتلنا مراد څه شی دی اعلاء کلمة الله یا محمول شو په ما قبل د نزول د حکم د جزیې دا په دغې نه جواب درېمه خبره ده چې شوافع بالخصوص نووي دین یو بله مسله وبس هغې وایي چې صلات چې دی منځ صلات اقام الصلات چې څنګه توبه نو باسي د کفر نه نو وجنم با نو دغه رنګې که توبه نو باسي د منځ نو منځ نه کوي دی به وجنم ودرې کې راول مذاهب درته حکم د تارک الصلات عمدن سره یعنی د امام احمد بن حنبل کفر چې عمدن مسلم کافر د رتتان قتل رتتان حکم یې څه دی مولانا چې قتل رتتان دا څه وایي قتل مرتد احمد او شافعي څه وایي په حکم قتل دی خو حدن لکه څنګه یو سړی مړیو کی او دا حکم قتل قصاصا دی کافر نه دی د به وجه نو پنځ د امام احمد ابن حنبل حکم قتل ردتن چې د مرتد وجه او پنځ د امام شافعي رحمت الله علیه حکم څه دی قتل حدن دی حد تاریخ نه خلاف دی او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب په دې کې هم وایو حکم یې راځي چې جیل کې واچو خو وینې دی وایي او علاج مکو ورته دی ولا بابا وینې دی وایي او علاج مکو ورته چې مرشي او یا توبه ګوره که تاسو وچو نو زموږ د امام صاحب په مذهب کې اخره کې حکم کم دی لاله قتل جیل کې واچو یا توبه باندې پر منځو او یا خوه چې وینې دی وایي کې په جیل کې مردار کې مرشي د امام احمد بن حنبل دلیل سره من ترک الصلاه متعمدا وقد كفر من ترك الصلاه متعمدا وقد كفر کافر او دا د دوړو دلیل دی ان تاب واقام الصلاه ګوره چې التجوي وجنا وقاتل المرقوه نو چې منځ نه کوي اقام الصلاه بیا وجنا ګوره توبه نو باسي وجنا وقاتل منځ نه کوي نو بیا وجنا وقاتل دا مسله مولانا صاحب کو احمد بن حنبل نے جواب د مومن ادا کوما چې من ترک صلاه متعمدا فقد كفر او تعویل دي دا ګناه کبیره ده مرتکب د کبیره دي ماته کنه کافر کې کوم دی خوارج مسله
تعویل کو کار د کافرانو د تعویل کو چې ناشکریه وکړه الله تعالی جسد در پوری نه جسد شکریه نه راکې مونږ کې یا مفزی کو پرتا قریب کو پرتا نه مونږ کی سبب کافر شي او یا تقلید ہوتا ہے ما تا کوله سمې وي یا دا چې عمل د کافرانو بابا جی او خبره کوله دې درته وي په خوا زموږ په وطن کې هندوان پاتې کېدل مستقل اوسېدل هندوان او د جمعې په شپه بجلی نه وي نو د خلکو به جومات ته تیل راوړل د ډیوې د بلولو لپاره بجلی نه وي نو دا تیل به مسلمانان هم راوړل هندوان هم راوړل هم خادي به خلکو سره کنه مړو له بده جنډو له بده مساواده به شو یو بل سره نو باقي اختلاف پر هم خادي و د جمعات ته به زموږ تیل راوړل د جمعې په شپه هندوان یو کومک به بابا جی زموږ وی د پلاره تیرې دما یو ترکان په دکان کې ناستو ترکانی کولا هغه یو هندو ناستو هغه هندو ماته مولوی صاحب راځي په زموږ فیصله وکړه دا نه ما د څه فیصله درته وکړه ودا مسلمان ماته وی چې مسلمان دی وایي دا مسلمان شه ما چې لګا په څه وایي نور څه ما خبر مو وی دې ماته وی چې هندو یو ته مسلمان وی زور ته ما ک مسلمانی د جمعات په تیلو کې وی جمعات ته تیل وړل دي د جمعې په شپه هغه تاسو مړې مونږه وو او که مسلمانی په مانځ کې وی نو باندې وي تم دلته ناسي مونږ نه دی او زم دلته ناسي نه نو زموږ سامنے ته فرق شو ته مسلمانی د جمعات په تیلو کې وی او تاسو یې ورکه مونږه کو او کوم مسلمانی په مونږ کې نو تم نه کېږي کومه نو وتا کې څه فرق اور پټاو لګیدل رسول الله مبارک فرمایي بین الكفر والایمان ترک الصلاه بین الكفر والایمان ترک الصلاه ولې روزه کې وبدان په دې اخلاص کې جمانی ولې ده ولې بدی دی ولې څنګه خبرې زکات کې وبدان په دې اخلاص کې جما خور دی لور ما جاء امر رسول الله پری ودا حج رمضان په دې خاطر په ما فرض نه منصرف ها منصرف دي نو ته جمعه ته ما راځي یو له دوی نه جوړ بل دوی نه جوړ اختر کې وسه بل وخت کې وسه بل کې نو پته د مسلمان او د کفر کافر په منځ کې فرق ظاهر دي موږ ته ښکارېږي صلات ځکه وایي چې بین الكفر والایمان ترک الصلاه او من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر کار د کافر یا مفتی کو پرتا شو بل ناشکری معنا میں ہوگا مفتی کو پرتا ناشکری او بل زجر و تقلید زجر و تقلید مثال در خود کرنا ما په واجب اصولو کې درته ویلي من عاد في الرابعه من شرب الخمر فجه فإن عاد فجه فإن عاد فجدوا فإن عاد في الرابعه فاقتلوه کسرورم دنیم شراب اس کے فاقتلوه حالانکہ کسرورم کرتم د بعض خلقنا خمر ستل ثابت کی قتل کړي نه دا محمول شو په زجر او په تشدید نو من ترک الصلاه متعمدا قد كفر یا کفر ایمان نه ترک الصلاه محمول بدل دی دا ضرور جواب ولري امام شافعي او احمد ابن حنبل مناظره استاد او شاګرد داسې مناظره دي چې زموږ استاد دي او داسې مناظره نه وي ابا جيبه مناظره وي نن د یو روانه د ترمذی کې ان شاء الله درته وي امام شافعي او احمد سره ملو شافعي سے ورتوي ما حكم تارك الصلاه عملا متعمدا حكمه الخط والانتصار بدي مرتد دي مسلم هو مرتد يبقى مسلماني رسول مسلماني توبه كلمه دي كلمه خو مخکنه كلمه خو مخکنه زه هغه د تاسو کوم چې مسلمان نه منل وي منل شروع کی دا کافر منل قتل کی منل څه کیږي بچه کلمه دی وي هغه چاته تاسو کوم چې کلمه وي منل کړی دې خاطر وي منل شروع کی منل څه کیږي دا کافر چې منل څه کیږي څنګه څه سره پاره دې په کومه طریقې باندې مسلمانې احمد بن حنبل کې شاګرد مو شافعي استاد دی در حقیقت دینا بھی استدلال کی دوالت استدلال گئی دکا وہ قاتلہ دے دوالت قتل قائل دی دوالت یو قتل ردتان او بل قتل حدان مضیو قائل دا دلیل نسی
اقاموا الصلاه ما تقول مولانا سے منسوای وینا دا موایا یو جواب حکم اذا تد قاتلنا قتل ندی مراد دا قاتلنا قتل ندی مراد جګړه مراد باب مقاتله د جانبین نه جهاد مراد جهاد وکا چې کوم سړی کلمه نه وي د سره جهاد وکا او چې کوم سړی یو قوم من حيث القوم منذ نه کوي انکار د منذ نه کوي د سره جهاد او انکار نه کوي معنی کو نه کوي د سره وکا مانعين د زکات سره حضرت ابو بکر صدیق جهاد وکړه منکرین سره کړل او مانعين هم نو ورته بیت المال جهاد وکړه نو ګوره او قاتلنا قتل نه مراد مرادي جهاد نو که یو قوم من حيث القوم اقام الصلاه نه کوي یا جهاد کوا او که یو قوم من حيث القوم زکات نه ور کوي د جهاد کې او قاتل قتل کوم ځای کې ماته مثال درکو رب العالمین قران حکیم کې فرمایي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما البته اقتتلوا سمانا کې دا معنا چې یو بل ملک صلح جامل کې اقتتلوا جنگو کله پکې مړې مراشو کله پکې راځي اقتتلوا جنگو کې پرې فاصلحوا بينهما تقرینا دا یو دلیل او دویم دلیل څه دی دویم دلیل درته وي حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام سره خبره کوله نو صاحب سره تکرار چې بار تاسو بار کوي بار علی سامي کوی یو دی بیا تاسو کوي نبی محمد دوی اقتالن یا صاحب څه مطلب ما وجه نه جنگ کې اقتالن یا صاحب او دریم درته وې ما دریم مدیدار درته وې ما ادا چې څوک د مصلی مخ کې تیر شو نو منه کا او که دوباره واپس شو فلیقاتله بخاری کې برای که دوباره واپس شنو سره کا فلیقاتله فانه شیطان فلیقاتله څه معنا چې مخ کې تیرې کې تماچر وځه دز ولی پیغمبر فلیقاتله التسل علماء په دې متفق دي چې دا فلیقاتله معنا بس کاو جګړه په زور باندې فلیقاتله معنا بس کاو زور نو ګوره د قتال معنا جنگ دی زور سره باندې کول دي جهاد دی جهاد او دا پای او ډېر ګولې الزامي راځي وکړه هغه دا چې د دې له خدا معلومه چې مونږ نه کینو مقوجنا نو دې کې فقط الزکات مراغرین خدا معلومه چې زکات نه ورکی به وجنا حالانکه پرې څه پای داوس د دې دا معلومه چې کوم نه کوي وجنا او قاتل او د دې معلومه ما چې زکات نه ورکی بیا وجنا حالانکه د یو تلې زکات نه ور کوي د ارتداد او د کفر او د قتل استقایل نشته ما والا معنا ټول کې مثال کړه دا والا معنا مستقیم دي چې زکات نه چریږي ما والا ټول سره چریږي یو قوم من حيث القوم زکات نه ورکي جهاد کو یو قوم من حيث القوم من کوي جهاد کول شي خلاص خبره نو حدیث سماعو مشوا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا اهمیت د منذ د زکات ته معلوم شو ورا اهمیت د منذ د زکات ته معلوم شو نو دې کې چې مکملات د ایمان شعب او امور او مکملات د ایمان لکه د حیا او د ثمرات د ایمان په کې ذکر شو قدر هغه کوم چې او باندې چې د صلات او د زکات دوه اهمیت دې کې انکار کوي یا تو تر کوما تقریبا درس شو هغه د لري مسلې معلوم شو چې څوک مونږ کلمه نه وایي جهاد کول شي څوک زکات نه انکار کوي جهاد کول شي څوک مونږ نه انکار کوي جهاد کول شي دا معلومه شو او چې کوم کافر دی دم او مال غدر دی او چې مسلمان شو او د مسلمانې پته هم د مونږ او زکات نه دی د مالیات او عبادت او بدنیو کې اقام الصلاه راغی او اتو زکات کې عبادت مالیه ټول را لل د سیل نه او حسابهم على الله نه معلومه شو چې موږ ظاهر ته احکام الله په اعتبار ظاهر بچلو باطن الله خبر بس څنګه یې له هغه بیماری سره پرون نا وخت شیو زمون دا فکر شو چې خدای مطلب بیا کوم مشکل پیدا شوی دی او له سبق وروسته بیا مو نشو پیدا چې پوښتنه وکړو مولانا صاحب تاسو اغا دعا سره او ختم سره زبان بیماری
کې بیماری دونه نه وه خو دا ډاکټران سره